امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو کرامت ډیر ښایسته بیان دی، ډیر ښکلی او عشق و محبت او تصوف نه ډک بیان دی، خو که موږ په توجه سره واورو. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو خادم و چې هغه نوم محمد بن علي رحمت الله علیه. دی فرمایي یوه ورځ امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه له لاس نه ونیولم او ما ته یې وې که ته زما راز زما دنیا نه رحلت کولو پورې ظاهر کول نه غواړې نو زما دا اراده دی چې زه نن د مازدیګر مونځ په مکه مکرمه کې وکړم. اوس ناست چېرته دي؟ ناست په مصر کې دي، په مصر کې ناست دي او زه دا غواړم چې مازدیګر مونځ زه په مکه مکرمه کې وکړم، خانه کعبې ته ورسم. ما عرض کړو چې ټیک دی دا راز به زه نه ظاهرومه چې تر څو پورې تاسو دنیا نه پرده نه وي کړې. فرمایي زه یې له لاس نه ونیولم او موږ به زیات نه زیات 27 قدم اخیستي وو. ما ته یې وې سترګې پټې کړه، چې ما سترګې پټې کړې او زیات نه زیات به موږ 27 قدمونه اخیستي وو چې بیا یې ما ته څه ټایم بعد وویل سترګې کولاو کړه. فرمایي چې ما سترګې کولاو کړې نو ما وکتل چې موږ دواړه په مکه مکرمه کې جنت المعلا په دروازه باندې ولاړو. اول موږ د مسلمانو مؤمنینو مور حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مزار باندې حاضري وکړله، بیا حرم پاک ته داخل شو، طواف مو وکړلو، زمزم مو وڅکلو، مقام ابراهیم سره کېنستو، مازدیګر مونځ مو وکړلو. فرمایي بیا یې ما ته وې ای محمد بن علي که ستا خوښه وي پاتې شه، حج وکړه، حاجیانو سره واپسې کې بیا راشه مصر ته. ما وی نه قربان زه تاسو سره تګ کول غواړم، چې پخوا خو به پیدل تګ و، منډې به وې، کیسې به وې او لوږې به وې پکې. نو ما ته یې وی چې راځه. فرمایي مازدیګر مونځ مو وکړلو، له لاس نه یې ونیولمه، یو څو قدمونه مې واخیستل. ما ته یې وی سترګې پټې کړه، چې سترګې مې پټې کړې یو څو قدمونه مې واخیستل چې ما بیا یې راته وویل سترګې کولاو کړه. چې ما سترګې کولاو کړې نو فرمایي مونږ په واپسۍ کې مصر ته را رسېدلي وو.